نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة المائدة پارا نمبر 7 رکو نمبر 13 آیت نمبر 54 میں خلاصہ د رکو پس تاغین لفظی ترجمه. اے مومنانو کله چې تاسو په حالات د احرام کې رب العالمین به ضرور تاسو ازمیخ کوي د ښکار په هغه ځانورو سره چې تاسو په اسانه سره په خپل لاسونو سره حاصلولی شي او یا تاسو په نیزو سره ښکار کولی شي د پاره دی چې رب العالمین ښکاره کړي چې څوک د رب نه یریږي او څوک نه یریږي، څوک د رب حکم مني څوک نه مني، لکه څنګه چې بني اسرائیلو باندې ښکار په ورځې د خالی باندې حرام کړی شو، هغه امتحان کې هغه فیل شو، الله په عذاب راوس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی او تاسو احرام وتړئ د پاره د حج یا عمره، لیبلونکم الله خامخا ازمایي با تاسو الله بشیء ویو شیز سرا ولگ او آسان شیز سرا من الصید د ښکارنا، د ښکار نه مراد ښکار د وحشي ځانور، تنالوه چې رسیږي ورته ایدیکم لاسونه ستاسو، یعنی د تیښتې قدرت نه لري ځان درنه نشي بچ کولی، ورماحکم او نیزې ستاسو، یعنی رسیږي ورته نیزې ستاسو قدرت لري د تیښتې په لاسونه نشي رانیولی. پابندي ولې لګېدلې ده؟ لیعلم الله دې دپاره چې ښکاره کړي الله من یخافه هغه څوک چې ویریږي د هغه نه د الله نه بالغیب غائبانه، الله لیدلی نه دی بس د الله حکم دی د الله نه یریږي، زه د الله د حکم خلاف نکوم، د الله نافرمانی نکوم. فمن اعتدى پس څوک چې زیاتې وکړي په ښکار کولو سره بعد ذلک پس د دینا، یعنی پس د دې حکم نه چې الله کوم پابندي لګولې، فله نو هغه لره هغه ښکار کوونکي لره عذاب علیم عذاب دی دردناک په ادا کولو د کفارې سره په دنیا کې او عذاب په آخرت کې که چېرته توبه ونه باسي. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، دوباره حکم راغی ته پاره د تاکید او خطاب د مینې او د محبت نه ډک. لا تقتلوا الصید مو وجنئ ښکار وحشي ځانورتې مراد، وانتم حرم داسې حال کې چې یې تاسو په احرام کې، که ښکار حرم کې وي او که د حرم نه بار وي، او چې تاسو په احرام کې ستاسو دپاره ښکار کول دا جایز نه دی. ومن او هغه څوک قتله چې ووجني ښکار منکم ستاسو نه متعمدا په قصد سره په احرام کې وي، یاد ورته او د قتل اراده هم کړي وي، او که چېرته یاد ورته نه وي په خطا او نسیا سره، بیا هم په نزد د جمهورو باندې په دغه ښکار کوونکي باندې کفاره شته دی. فجزاء په هغه باندې بدله ده مثل ما پشان د هغې قتله چې وجلی وي د من النعم د څاروونه. اوس به دی کفاره څنګه ادا کوي؟ یحکمو فیصله به کوي به د دې په باره کې د کوم ځانور چې ښکار کړی د هغه د مماثل، او دغه فیصله به ذوا عدل منکم دوه کسان انصاف والا ستاسو نه، د هغه ځای د هغه زمانې دوه کسان چې ماهر هم وي او انصاف کوونکي وي، هغه به دغه ښکار کړی شوي شیز قیمت ولګي. بیا د دغه ښکار کوونکي دپاره طریقه دا ده چې په دغه روپو باندې به څاروی واخلي، بو به ځي حرم کې به ذبح کړي، یوه طریقه. او که چېرته قیمت دومره کم دی چې څاروی پې نه اخیستلی کېږي، بیا دویمه طریقه دا ده چې هغه به په دغه پیسو باندې خوراک واخلي، که خوراک وي او که قرباني وي دغه حرم مسکینانو ته به ورکوي. او که چېرې دا نشي کولی نو بیا به روژه ساتي. د روژې د ساتلو طریقه به دا وي د 2 کیلو غنمو چې کوم قیمت وي د هغې برابر به یو روژه ساتي، نو چې اوس څومره قیمت دی هغه اعتبار سره بیا د روژې ساتي. او که یو څاروی واخیستو او د هغه نه کومې پیسې بچ پاتې شوې نو په هغې به بیا خوراک واخلي، هغه به هم د حرم مسکینانو ته ورکوي. دا خو هغه ځانور چې کوم حلال دی. البته که د ښکار کړی او د هغه ځانور یا هغه خوراک حرام دی نو بیا به د هغه
قیمت لګول کیږي خو دغه قیمت به د یو چیلې دا قیمت نه زیات نوي. هدیم هدیه بوي بالغ الكعبه رسیدونکې کعبه ته سروي به واخلي الته بوزي او ذبح به کی سروي ناخستل کیږي نو به خوراک او کفارة او یا پدبانی کفاره دا طعام مساکین خوراک د مسکینانو او کچرته دا هم نشي کوله او عدل ذالک یا برابر د دې صیاما نیول در وجود او دا کفاره زکه لازمی کړل پد باندې لیذوق چې اوسکی دی وبال امره سزا د کار خپل آینده د لپاره احتیاط. عفا الله ما فکر دا الله عما دا هغه سلف چې شوی دی وړاندې. د دې آیات د نزول نه مخکې چې ښکار کړي وي نو هغه معاف ځکه د الله حکم نه. ومن او هغه څوک عاده چې دوباره وکړي د ښکار اعاده د جنایت فینتقم الله نو بدله به واخلي الله منه د هغنا الله به ورته آخرت کې سزا ورکړي او په نزد د جمهور باندې کفاره به هم ادا کوي. والله عزیز الله زور ورده ذو انتقام بدلی اخیستون کې دی. د وچ ښکار بارکه پابندی و او د ښکار د دریاب بارکه اجازت. احل حلال کړی شوی دی لکم استاسو د پاره صید البحر ښکار د دریاب وطعامه او خوراک د هغې متاعا لکم فیده د استاسو د پاره وللسیاره او د مسافرو د پاره. وحرم او حرام کړی شوی دی علیکم پتاسو باندې صید البر ښکار د وچ د وحشي ځانور ما دمتم حرما ترسو پوری چې تاسو په احرام کې. او مزید تفصیل او مسائل د پاره علماء ته د غشانتي د فقه کتابونو ته رجوع. واتقوا الله ويریږئ د الله نه الذي هغه ذات دی الیه چې خاص هغه تبع تحشرون تاسو را جمع کړئ شي تاسو برا جمع کولای کېږي. څلور داسې شیزونه بیانېږي هغه سبب دی د پاره د امن سبب دی د پاره د بقا تر څو پورې چې دا څلور وي او د دې څلورو احترام وي عالم با کائنات با محفوظ او کله چې دا څلور ختم شي د احترام ختم شي رب العالمین به کائنات ختم. یو په هغه کې کعبه دویم په هغه کې څاروي د هدیه دریم په هغه کې هغه څاروي چې د قربانۍ د پاره بوتل شي غاړه کې ورته پټي اچولې کی او څلورم هغه میاشتې د احترام. جعل الله الكعبه البيت الحرام جوړ کړی دا الله کعبه چې کور د عزت دی. کعبه د یو خاص کور نوم دی بیت دا کور ته ویل کی او حرام په معنا د عزتمن. قیاما للناس سبب دی د پاره د ژوند د خلقو الناس نه مراد یا مکی ولدی یا عرب دی یا پورا انسانان دا درې وړه توجیهات مراد ته عام انسانان دی او بالخصوص عرب او حرم والا. والشهر الحرام او میاشتې عزت مندهم ذی القعده ذی الحجه محرم او الرجب. والهدی او د قربانی ساروی هم والقلائد د پټو والا امیل والا ساوری هم ذالک دا ذکر لتعلمو چې پوه شئ تاسو ان الله یقینا الله یعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما په هغه څه باندې فی الارض چې په ځمکه کې دي وان الله دا چې بشک الله بكل شیء په هر څه باندې علیم پوه دی. اعلموا پوه شئ یعنی رابیدار شئ هوښیار شئ سمجھدار شئ ان الله چې یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی الا من د خپل عذاب نه وسات. وان الله بشک الله غفور الرحیم بخون کې مهربان دی. ما علی الرسول نشته دی په پیغمبر باندې الرسول نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه الا البلاغ مگر رسول د پیغام دی. ذمہ د رسول باندې تبلیغ دی هدایت نه دی. دغه شنه د چا مجبور کول اسلام ته اغنی هدایت ورکول ولا هغه د الله ذات. والله يعلم الله پوهیږي ما په هغه سبانه تبدونا چې تاسو یې ښکار کوي او ما په هغه سبانه تکتمونا چې تاسو یې پټوي. قل تورته وای اے حبیب
صلی الله علیه وسلم لا يستوي الخبيث والطيب ندی برابر پلیت او پاک، حرام او حلال، بد او خ. ولو اعجبک اگر که تعجب کی اچوی تعالی را کثرت الخبيث ډیرواله د پلیت، فاتقوا الله نو یریږئ د الله نه یا اولی الالباب اے د عقل والو، لعلکم دی د پاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ په دنیا او آخرت کې.